قالوا يا شعيب الصلاتك تأمرك ویل وته قوم اے شعیب علیہ السلام ستا دا ډیر منځونه تا ته دا ښیي ان نترکه چې ته پرېږدي په موږ ما یعبد آباؤنا عبادات د پلار نیکو او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا موږ خپل مال په خپله مرضۍ ونه لګوو انک لانت بېشکه ته خو الحلیم ډېر صبرناکې الرشید ډېر سم سړی قال ویل ورته شعیب علیه السلام یا قوم زما قومه ارأیتم تاسو غور کړی دی سوچ مو کړی دی کتلیم دی ان كنت على بینة من ربی کچری ما سره ښکاره ثبوت وي زما د رب د طرفنا ورزقنی منه رزقا حسنا او زه مالی لحاظ سره خیمه د پیسو ضرورت می نشته وما اريد زه اراده نه لرم ان اخالفکم الى ما انهاکم عنه چې په خپله هغه کار وکړم چې تاسو ته منع کوم ان اريد الا الاصلاح زما خو اراده صرف د اصلاح کولو ده ما استطعت څومره مې چې وس دی وما توفیقي او طاقت ورکول الا بالله فالله دی علیه توکلت په دغه الله زما اعتماد دی و الیه انیب او دغه الله ته مې رجوع او توجه ده ویا قومي زما قومه لا یجرمنکم شقاقی جوړ دی نشي ستاسو د پاره مخالفت زما ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح چې ورسیږي به تاسو ته عذاب پشان د قوم د نوح علیه السلام د هود علیه السلام او قوم صالح او د قوم د صالح علیه السلام وما قوم لوط منکم ببعید او نه د قوم د لوط علیه السلام ستاسو نسل لري واستغفروا ربکم الله ته توبه وباسئ ثم توبوا الیه بیا خپل اعمال ټیک کې ان ربی بشک رب زما چې دی رحیم رحم کوونکی دی ودود او دوستی کوونکی دی الله با کوئی پیغمبر علیه السلام دو شعیب علیه السلام دا خبرې په هغې بدې ولګېدې چې شعیب علیه السلام ورته وی ناف ټول پوره کې خپل یو بل سره تعلقات سم کې د یو بل په کارونو کې ګوتې مو وهئ یو بل ته نقصان مه رسوئ د یو بل حقونه مه وهئ ځکه چې حق په حق باندې ختمیږي ته که د بل نه حق غواړې نو هغه به هم تا سره حقي نو د هغه د حق په باره کې هم سوچ وکړه زمونږ خو عامه د انسانانو دا نظریه ده چې په دې باندې قوم د شعیب علیه السلام هلاک شو چې مونږ بل سره خو خپله عیسه وینو خو د هغه عیسه ځان سره نه وینو داسې نیک سړی وی چې امام له به پوندې وی خو چې کله معاملاتو ته وګورئ نو مور ته به خپله عیسه نه پرېږدي لیکن دا سوچ به نه کوي چې له دنه عیسی علمه خو ما سره هم د چا عیسي دي پکار دا دی چې زه خپل عیسي ورکړم او چې تپوس دی نه وکړي ولې داسې کې عبادت په خپل ځای معاملات په خپل ځای یعنی په دین کې یې ځان له لاره هم په خپله جوړه کړي دین یې د ځان تابع کړي د دین نه یې تابع حالانکې معاملات او عبادات دا یو بل سره لازم ملزوم دي ځکه چې کوم ځای کې اقیم الصلاة راغلی دی هغه ځای کې آتو زکا هم راغلی دی الله چې کوم ځای کې د خپل حق ذکر کړی د بنده د حق ذکر یې کړی دی نو د هغې څه نظریه وه هغې شعیب علیهم السلام ته ووی قالو یا شعیبو وویل ورته قوم ای شعیب علیه السلام الصلاتو که ستا دا ډېر منځونه دا ته چې هر وخت په منځ باندې ولاړې هر وخت الله ته سجدې لګې تأمرک تا ته دا حکم کوي ان نترکه چې ته منع کړي مونږ ما یعبد آباؤنا دا هغه څه نه چې زمونږ پلار دی کې عبادت کړی د څه عبادت به کوو د اونو بوټو عبادت به کوو مونږ ویلي یو که نه اصحاب الایکه ورته هم وایي په دې وجه ورته ځنګل والا وایي چې هغوی به د اونو بوټو عبادت کوو نو هغوی ورته وایي چې ته مونږ منې کې د پلار نیکه د ښودلي شوي دین نه او بله او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء بل چې ته منع کې مونږ چې مونږ په خپل مال کې خپل اختیار ونکړو دا زمونږ مال زمونږ خوښه ده چې څنګه یې لګوو هغه شانته به یې لګوو او چې څنګه یې خرج کوو هغه شانته به یې خرج کوو په دې کې ستا څه کار دی ته زمونږ په مال کې ګوتې وهې او د خندني په شکل یې ورته وایي دې ته تحکم وایي په اصولو کې چې انک لانت الحلیم الرشید بېشکه ته خو ډېر صبرناکې او ډېر د سمې لارې خاوند دی دا ته خو مونږ ته عجیبه عجیبه خبره ده د خندني په شکل وایي نه خپل مال ته په خرچه کې پرېږدئ
هم راته وی سپک به چې کوم دی نو دا خرڅوې نه درانه به هلې نه دا ته موږ د څنګه خبره کوې ناف او تول به صحیح نه کوې چې ګټه به د کوم ځای نه راځي دا خو ته موږ ته ښکلې خبرې کوې ته خو ډېر صبرناک یې زموږ په باره کې او ډېر په سمه لار روان یې قال شعیب علیه السلام ورته وی یا قوم ارأیتم ان كنت على بینة من ربي ای زما قومه کچرې ما سره ښکاره ثبوت زما د رب د طرف نه چې هغه واحده او هغه د هغې معجزاتو بل ورزقني منه رزقا حسنا او الله پاک ماله ښه رزق هم راکړی دی په تاسو کې غریب هم نه یم تجارت کوم خپله ګټم خپله لګوم تاسو ته مې د پیسو ضرورت هم نشته چې ګنې د دې دپاره تاسو له دعوت درکوم چې ګنې زما دا چې کوم دی نو ستاسو نه امید چې تاسو به ماله پیسې راکې یا تاسو به چې کوم دی نو دا خپل کارونه سم کې تاسو به په طول کې برابرۍ راولې تاسو به درانه هلې نه سپک به خرڅوې نه نو دا کار به زه شروع کوم نو ګنې ما ته به پکې ګټه وځي زما دې ته ضرورت نشته وما اريد ان اخالفکم الى ما انهاکم عنه او زه په خپله د هغه څیز مخالفت نه کوم چې د کوم څیز نه تاسو منې کوم یعنی په خپله باندې هغه کار نه کوم چې تاسو ته منې کوم چې په خپله دا کار شروع کوم چې زما ګټه ډېره وشي ان اريد الا الاصلاح زما اراده صرف د اصلاح کولو ده چې ستاسو اصلاح وشي چې تاسو ټیک شئ ځکه چې موږ خبره کړې وه پکې پرون چې هغه مال چې هغه جایزي چې بقیت الله ورته وویلی شي د الله ر طرف نه چې هغه جایزي او حلالي نو په هغې کې الله پاک برکت دي او هغه مال چې هغه حرامي الله د هغې نه برکت اوچتوي نو هغه مال هغه نور مال خوري چې کله ته چې کوم دی نو ګټه کې او ستا به هغه ګټه کې حرام شامل شي نو ستا هغه حرام ستا هغه حلال هم وخوري نو د هغې نه برکت اوچت کي او برکت دې نه څنګه اوچتېږي موږ ته به عبدالرازق شیخ صاحب وی په ترجمه کې د مولیانو جومات کې چې الله دې وبخي وفات شوی دی اوس هغه به وایي برکت څه ته وایي برکت دې ته وایي چې ته د 100 روپۍ تنخواه لې خو ستا د پریشانۍ نه ستا کله د بیمارۍ نه ستا د تاریخونه نه مقدمې دي نه تاڼه تحصیل دي نه نو ستا هغه پیسې به څوک لګوي هغه 100 روپۍ به تاله ډېر شي او ته یو لاکلی خو ته د تاریخونو نه نه اوسګارېږي ته د بیمارونو نه اوسګارېږي تا کره مستقل بیمار پروت دی نو دک هغه برکت اوچتېدل دي نو ته په هغه پیسو باندې نه پوهېږې ځکه چې ته هر وخت پریشان نو دا خبره ورته شعیب علیه السلام وکړه چې ان اريد الا الاصلاح زما اراده صرف ستاسو د اصلاح کولو ده خیرخواه یم ستاسو ما استطاعتو سوره چې زما وس کې ده چې څومره مې وس دی که تاسو ما هر څومره منې کوئ وام به درته او وما توفیق دې ورشي د توفیق خبره ده طاقت خبره ده د هدایت خبره ده نو الا بالله په الله ده دغه د الله کار دی چې الله پاک تاسو کې څومره توجه تاسو کې څومره توفیق هغه مومي او تاسو له څومره درکوي ځکه چې الله پاک وایي څوک چې طالبي نو زه هغه له ورکړه کوم څوک چې طالب نه زما ورته ضرورت نشته علیه توکلت و الیه انیب یې زما قومه په دکه الله زما توکل د اعتماد دی او هم هغه الله ته مې رجوع ده ستاسو چې د کومو خبرو نه ما منې کوئ نو چې تاسو زما حق خبر نه اورئ نو زه ستاسو دا ناحقې نه اورم زما وعظ به جاري و یا قومې او یا قومه ګورې خبردار یو خبره مې واورئ لا یجرمنکم شقاقي تاسو دې مجبوره نه کي مخالفت زما ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح چې تاسو ته ورسي عذاب پشان د قوم د نوح علیه السلام د قوم د هود علیه السلام او د قوم د صالح علیه السلام چې نوح علیه السلام قوم الله پاک په اوبو کې غرق کړو د هود علیه السلام په قوم باندې جبرئیل علیه السلام چغه وواله او د صالح علیه السلام قوم باندې چې کوم دی نو الله پاک یو قولداري سیلې راوسته یو قولداري زلزلې پې راوسته نو هسې نه تاسو زما مخالفت وکړئ ما سره په ضد شئ ما سره په ضد عناد کې ځان بیلې وما قوم لوط منکم ببعید او د لوط علیه السلام قوم خو ستاسو نه لرې نه دی خو اوس هلاک شوی دی تاسو اوس ولیدو نو لږ عبرت ترې والې او عبرت به دې څنګه والې واستغفروا ربکم الله ته توبه وباسئ د خپلو ګناهونو نه دا تاسو چې کوم کمې بیشي کوئ دا تاسو چې ډاکې کوئ شوکې کوئ او دا تاسو چې د اونو بوټو عبادت کوئ او د هغه خالق نه کوئ چې دا یې پیدا کړي دي د دې نه توبه وباسئ ثم توبو الیه او الله ته متوجه شئ صرف توبه نه نیک اعمال هم شروع کړئ نو ان ربي رحیم ودود
بشک رب زما هغه رحم کوونکی دی، ودود او دوستی کوونکی دی. رحم کوونکی دا دی چې ستاسو څومره ګناهونه دي معاف پرې کړي راته، او دوستی کوونکو دا دی چې تاسو کې توفیق پیدا شي نو الله پاک بس تاسو توفیق کی برکت کی دی او الله به تاسو سمې لارې ته راوړي. بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا اویل وتقوم یا شعیب یا شعیب علیہ السلام الصلاة کستا ډیر منځونه تأمرک تا ته حکم کوي ان نترک چې موږ پریدو ما یعبد آباؤنا هغه څه چې زموږ پلار نیکې عبادت کړی دی، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا موږ په خپل مال کې په خپل تصرف ونکو. انک لانت الحلیم الرشید بشک ته ډیر زیات صبرناک او ډیر په سمه لارې. قال اویل وت شعیب علیہ السلام یا قوم ای زما قوم ارایتم تاسو غور کړی دی ان كنت علی بینه من ربی کچری ما سره ښکار ثبوتی د الله ر طرفنا ورزقنی منه رزقا حسنا او ما لا یخرزکم راکړي وما اريد نو زه اراده نه لرم ان اخالفکم الی ما انهاکم عنه چې په خپل هغه کار کوم چې تاسو ته منی کوم. ان اريد الا الاصلاح زه خو اراده نه لرم خو د اصلاح کولو د خیر خوای کولو مستطاعت سمره چې زما وسی وما توفیقی او طاقت ورکول الا بالله فالله دی د هدایت علیه توکلت فاغا الله زما اعتماد و الیه انیب او دغه الله ته توجه ده. ویا قوم زما قوم لا یجرمنکم مجبور دین کی تاسو شقاق کی مخالفت زما ان یصبکم چور سیتا واست مثلو پشان ما اصاب عذاب چې رسیدل قوم نوح قوم د نوح علیہ السلام ته، قوم هود قوم د هود علیہ السلام ته، قوم صالح او قوم د صالح علیہ السلام ته، وما قوم لوط منکم ببعید د لوط علیہ السلام قوم خو ستاسو نه لرې نه هلاک شوي. واستغفروا ربکم بخنه وغواړئ در خپل نه ثم توبوا الیه بیا ورته متوجه شئ. ان ربي بشک رب زما چې دی رحیم رحم کوونکی دی ودود او دوستی کوونکی دی. قالوا